السلام علیکم. زه ارزو خبرې کوم شکردرې نه. نو تاسو د کوهاټ ټي بي او ته موږ ته درخواست ده چې د شکردرې علاقې کې زموږ پروګرامونه بند دي، زموږ روزګار بند دی او دا 2-3 میاشتې شوې چې موږ په خپلو کوارټرو کې ناست یو. نو موږ پسې وروسته کورونه دي پوه شولې. موږ خو نه حکومت موږ له څه نه راکوي چې حکومت سره راکوله خو موږ به دا روزګار پرېښی او موږ مجبور یو او زموږ مستي نه دا نه ګډېږو. دا زموږ فیلډ ده او موږ د خدای پیداوار یو، موږ خدای پیدا کړي دغه شان دی او شکردارۍ کې موږ ډېره سخته ده او موږ روزګار دغې علاقو کې دی، بل علاقې ته تللی نه شو او موږ خواجه زیره په هر علاقې کې دي. داسې خو نشي کېدلی چې دا نورو علاقو والې کلا وي او د شکردارۍ علاقې والا بند وي پروګرامونه. نو تاسو دا موږ منت کوو، زاري کوو، خواسته کوو چې دا موږ روزګار ده، زموږ روزي ده. نو کوم انسان چې د بل انسان روزي بندوي که نه هغه مسلمان نه او په هغې خبرې الله هم خفه کېږي. موږ خدای پیدا کړي یو، که چېرې انسان جوړ کړي وه بیا موږ ګرم وو. تاسو خپله دې خبرې باندې سوچ وکئ او مهرباني وکئ چې موږ ته دغه مسله حل کړئ. تاسو ډېره مننه او السلام. السلام علیکم. زه کریم خان شکردرې نه خبرې کوم او چې موږ خواجه سرای یو او چې زموږ شکردرې کې فنکشن وکړو او چې موږ تقریبا نیمه 2 میاشتې شوه چې موږ په شکردرې کې فنکشن شکردرې پولیس والا بند کړي دي او چې موږ کوهاټ ډي پي او ته دا درخواست ده دا چې موږ التجا ده چې زموږ فنکشن دی په شکردرې کې چې کلاب کې ځکه چې موږ خواجه سرای یو، موږ دغه روزګار ده، موږ چې دغه فیلډ ته موږ دا کوهاټ ډي پي او ته د درخواست ده چې موږ فنکشن دی کلاب کې او موږ دا مسله د حل کړي ځکه چې دا ډېر ټایمه چې دا موږ فنکشن بند شوي دي او زموږ مسله ده ډېره زیاته جي او موږ د حکومت ته د درخواست ده کوهاټ ډي پي او ته موږ دا درخواست دي چې موږ فنکشن دی کلاب کې او موږ دا مسله د حل کړي او که دا مسله حل نه شوه رانه چې موږ به بیا مخته لاړ شو حکومت ته به دا موږ اپیل کوو او مخکې به لاړ شو احتجاج به کوو ځکه چې دا ډېر ټایمه چې زموږ د روزي مسله ده او دا موږ ته مسله جوړه شوې ده. نو موږ وایو چې موږ د کوهاټ ډي پي او دا فنکشن یې کلاب کړي. والسلام.